دارنګ بله فتنه هغه دا ده چې مولیانو ته متوجه ده بعضو ته هغه د مذهبي هماهنګۍ ده او د وحدت ادیان او د مذهبي هماهنګۍ په اړ کې یهودو نصاراو له لار ورکول دي چې د مسلمان دا ذهن جوړ کړی شي چې د یهودو نصاراو سره زموږ څه دشمني نشته دا ټول د الله ته ځان رسول لارې دي څوک په یهودیت څوک په عیسایت څوک په هندو مذهب څوک د اسلام په ذریعه ټول خپل کار کوي دارنګ د مسلکي هماهنګۍ په نوم باندې بریلیت او شیعت ته لار ورکړی کېږي لګیا ده د دې نه لګیا دی بعضې مولیان لګیا دي متاثره کېږي دا دور انتهایی حساس دور دی دا مسلې مونږ ته مخې ته دي دا دلته چې څومره مدرسین علما موجود دي په دې خبرو باندې توجه پکار ده او الحمدلله زموږ د وحدت المدارس په نصاب کې د مذاهب عالم حوالې سره نصاب کې کتاب هم دی د مطالعې دپاره نو د هغې دپاره الغزو الفکري نظریاتي جنګ څه دی په دې باندې خپل کشران پوهول غواړي د دنیا مذاهب څه دي او هغوی څه ویل غواړي او زموږ سره اختلاف پسه دی او د دې فتنو نه خبرول غواړي دا حساس وخت دی او دا زموږ ذمهداري ده او اخر کې دا چې الحمدلله زموږ مشن زموږ کار د توحید او د سنت مونږ تاسو د نبوي مشن وارثان یو مونږ تاسو د مجدد الفسانی د شاه ولی الله د فکر وارثان یو مونږ د شیخ الهند وارثان یو مونږ د مولانا حسین علی د مولانا عبید الله سیندی وارثان یو او مونږ د شیخ القرآن رحمه الله روحانی اولاد یو دا داسې عالی نسبت ده خاص کر نوجوان علما او طلبا په دې خبره ځان پوهی کې دا ما چې څه ووې دا کم نسبتونه مې وښول دا داسې عالی نسبت دی قسم په الله چې خپل ځان قربانول په دې باندې خوند راکړي دا داسې ورثه ده چې دا سینې پورې نه سترګو پورې د لګولو قابله ده په دې باندې کلک اوسئ په دې فخر وکئ سر ټیټ نه کئ او د دې مشن د داسې قربانۍ دپاره تیار شئ چې زموږ اسلاف او اکابرین څنګه په دې قربانۍ ورکړې وې الله رب العزت ته د عمل کولو توفیق راکړي او مشایخ کابرین سټیج باندې ناستو ما به صدا سے الفاظ خبر کړي چې د ګستاخۍ د هغې دپاره معافي غواړم اقول قولي هذا استغفر